کتونکو د ټیم کې زه د باجوړ چې کوم مرکزي تجارتي مرکز د خار بازار کې موجود یم کتونکو چونکې د روژې میاشت او خلک مختلف قسم خوراکونه ځان د پراخري یا ځان سره چې کله بازار ته راشي موږ صابر کبابي سره موجود یو او دا د ضلع باجوړ د خار بازار یو مشهور کبابي دی نو د سره مرکه کو په دې غرض باندې چې خو د روزګار خشي او بل کباب څومره اوس مشهور دي د کوم علاقو نه خلک کباب وړي او تاسو د کباب په خاصیت څه دی؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. ساحل زه استاد او د اسمان میډیا والا شکریا ادا کوم، مننه کوم چې دا په هر وخت چې کوم دی باجوړ کې څومره کارونه دي دا چې کوم دی ورته وده ورکوي او ډېر اهم کردار پکې ادا کوي. تاسو ډېر شکریا ادا کوم تاسو زموږ خواله راغلی. که څنګه ما خبرې وکړې ستاسو کباب په څه خصوصیات دي چې مشهور دي او اوس د کباب په باجوړ کې ویل کېږي چې کباب ډېر زیات مشهور یاره جمعه کې به چې کوم د باجوړ غوزان مشهور و داسې وغیره وغیره چې کوم دی نور کوم شیونه مشهور به ونځاخي شو وغیره نو شات که نه نو داسې چې کوم دی اوس د باجوړ کباب هم زیات مشهور دي نو خلک تغبیه ته به کباب نه پېښور ته به نو هغه چې کوم دی موږ دلته کوالټي داسې استعمالو چې د تغبیه تلو ته پېښور تلو ته چې کوم دی ضرورت نشته دی په داسې معیار باندې موږ چې کوم دی کباب ورکوو. دې کباب کې څه استعمالوئ څه خاص؟ یاره جي موږ چې کوم دی خدای شته چې حدیث کې دي که نه چې په لږه باندې زمانه راضي شي نو الله پاک وایي زه به چې کوم دی په لږه ته زمانه راضي شي زما نه په لږه عمل هم راضي شم نو موږ دلته صرف دیړي سود کړې ده چې موږ ته دیړي میلاوي کړي الله لاک لاک شکر ادا کوو او په دې وجه زموږ چې کوم دی دا کار مخکې لاړې په شی کوالټي نه خراب و. څومره خلک راځي ګاګ د کوم علاقو نه راځي؟ یاره جي د دې ډیم په وجه باندې زموږ کار ډېر زیات ښه شوی و ځکه چې چترال نه چې کوم دی دیر نه چې کوم دی کسان به راتلو دا ایپ هم اوري نو په دې وجه به چې کوم دی زموږ خواله خامخا راتلو معموندو نه زموږ زیات چې ګاګ دی چې کوم دی چارمنګ ګاګ دی او دغه لغړی کسان دي دا ډېر زیات موږ له راځي ځکه چې د ایپ هم په وجه باندې راځي دلته ډیم له هم راځي ډیم نه چې کوم دی بعد زموږ څه پیریډ اخلي. دا راته ووایه چې اوس خو روژه ده خلک به خامخا کباب وړي بوزه کې صورتحال سره یاره جي زموږ کار خو ماشاءالله جیم یې وړي که زموږ کار یو شان ته چلېږي ځکه چې په الله مې قسم ما پرون غوښه راغېستې ده 163 کیلو غوښه ما راغېستې ده نو داسې چې کوم دی روزانه غوښه راځي او دا وځي مستقل ګاګ راځي مستقل ګاګ ټول مستقل ګاګ راځي کوم کسان چې وخوري کله کله چې کوم دی زمونږ هغه غوښه خواره راشي که نه نو خلک به یاره بېکاره کړي دي هغه بېکاره نه وي خو هغه غوښه خواره وي هغه کې خپل خوند نه نور معیار موږ نه خرابوو خلک مطمئن دي. او جي څه پیغام به ورکړي؟ نو خلکو ته دا پیغام ورکوو چې بس بازار ته وتل زموږ خواله دي خامخا راځي او ذایقه دې چک کړي چې موږ په کومه کوالټۍ باندې کباب ورکوو یو زموږ وزن چې کوم دی په برابر انشاءالله وزن چې کوم دی دا به برابر ساتو ځکه چې سکیل به زما نه وړی سکیل مې ورته لګولی دی سکیل کوي دی سړی ابې دې وړي په دې وجه چې کوم دی زما سکیل وزن به په سکیل باندې ډېره مهرباني. مخه